ډیره مننه جاوید صاحب، ستاسو خبرې مو واورېدې، ډیر ترې محظوظ شوم. آیا ته د محظوظ په معنا پوهېږې؟ محظوظ یعنی ډیر خوند یې راکوي. اوس به لږ په منطقي ډول دا خبره وڅېړو. په اصل کې موږ پرون هم دا غوښتنه کړې وه له مفتي صاحب څخه او له جاوید صاحب څخه چې هندي ژبه عام فهم وي، یعنې اسانه وي، ټولو ته پرې پوهه پیدا کېږي، او چې هر ځای سخت لفظ استعمالوي نو تشریح کوي یې هم. مننه. نو تر ټولو لومړی زموږ محترم جاوید اختر صاحب حواله راکړه چې خدای فانی دی. ډیر مذهبونه راغلل ولاړل، چا جوپیټر خدای وباله، چا بل څوک خدای وباله. زه وایم چا چې یو مشروط شی خدای وباله هغه غلط وباله، هغه خدای هم نه دی، هغه خدای هم نه دی. موږ دلته د ضروري وجود د ثابتولو لپاره ناست یو، یعنی د واجب الوجود لپاره. هغه ضروري علت چې ابدي دی، ازلی دی او هم ایټرنل دی. موږ د بل چا د ثابتولو لپاره نه یو ناست. دوهمه خبره دا ده چې ده وویل فیت او بیلیف، یعنی ایمان او باور. دا د ایمان یا یقین داسې تعریف دی چې دوی وړاندې کړی دی، یا بخښنه غواړم په لومړي ځل دوی نه دی وړاندې کړی. دا تعریف ریچارډ ډاکنز په لومړي ځل وړاندې کړی و. زه پوهېږم دا سرچینه له کومه ده. د علمیاتو له نظره تاسو ایمان او باور په دې طریقه سره جلا کولی نه شئ. صاحبه فیت هم سم وي هم غلط وي، او باور هم سم وي هم غلط وي. کوم فیت چې د منطق، د عقل او د دلیل پر بنسټ وي هغه فیت یعنی هغه ایمان سم دی، او کوم ایمان چې ته یادوي چې غیر منطقي دی او شاته یې څه نشته نو موږ موافق یو. موږ هم داسې فیت نه منو چې شاته یې منطق نه وي، دلیل نه وي. موږ د هغه ایمان قایل یو چې شاته یې منطق وي او دلیل وي. نو باور هم سم وي هم غلط، او ایمان هم سم وي هم غلط. نو نن بحث د باور او ایمان د فرق په اړه نه دی. نن که ته ایمان ومنې یا باور ومنې، خبره دا ده حقیقت څه دی. آیا رښتونی باور سم دی که رښتونی ایمان سم دی، او غلط ایمان څه دی او غلط باور څه دی. خبره پر دې روانه ده. دوهمه خبره ده، پوښتنه وکړه که ایمان او مذهب حماقت نه دی نو بیا څه دی؟ ولې چې د ایمان غوښتنه کیږي؟ زه وایم حماقت الحاد دی. د دې وجه دا ده چې ته پر یو سړک روان او یو باغ ته ننوځې او هلته ګورې چې لیکل شوي وي I love جاوید اختر، زه جاوید اختر خوښوم. نو کله چې ته هلته ورسېږې اوس راته ووایه، آیا ته به دا وایې واه څومره طبیعي برخه ده؟ دا کوم طبیعي شی دی؟ نه، هیڅکله نه. دا په پوره دقت سره جوړ شوی ډیزاین دی. د دې تر شا یو ډیزاینر شته. نو که څوک دا ساده د عقل خبره نه مني چې دا کائنات په دومره دقیق نظام روان دی، او بیا هم موږ وایو چې دا خپله او بې له چا جوړ شوی دی، زه وایم تر دې لوی حماقت بل څه نشته. دا یو غیر منطقي کار دی. بیا زموږ محترم وویل ته په ګین تمرکز کوې، په جزیرې یا په ټاپو تمرکز نه کوې. او وای دا ټاپو چا جوړ کړی؟ د همدې لپاره خو ما د دې ګین مثال راوړی. بال یعنی ګین هم مشروط شی دی، ټاپو یعنی جزیره هم مشروط شی ده. دواړه د ضروري وجود غوښتنه کوي. بیا ده وویل په طبیعت کې انصاف نشته. موږ په خپله فیصله کوو چې اخلاق چیش دی، انصاف چیش دی. موږ په خپله پریکړه کوو، لکه د موټر چلولو چوکۍ، د ترافیک قانون. دا خو کوم خدای نه دی ویلي. دا چیش دی؟ دې ته وایي بې ترتیبي. دا یو منطقي خطا ده. تا د ډرایوینګ او ترافیک مثال ورکړي. دا ټول ذاتي اخلاق دي. ته نشې کولی چې دا مثال راواخلې او پرې مطلق انصاف، مطلق اخلاق یعنی objective morality ته وایي. چې په نیچر کې انصاف نشته نو که د انصاف نشتون طبیعي دی، نو بیا نیچر یعنی فطرت یا طبیعت پرېږده چې هماغسې پاتې شي. نو بیا موږ ولې په نړۍ کې دومره هڅه کوو چې انصاف راولو؟ دا خو غیر منطقي خبره ده، دا خو غیر معقوله خبره ده. نو ځکه ډېر داسې شیان شته چې په مطلق ډول بد او یا ښه دي، او ډېر داسې شیان هم شته چې په شخصي ډول ښه
او یا بد دي. هغه اخلاق چې سبجیکټیو یا اخلاقی وي یا غیر اخلاقی موږ یې د ټولنیز توافق او یا د شخصي خوښۍ له لارې ټاکو. هغه اخلاق چې ذاتي وي یا غیر اخلاق چې ذاتي وي موږ یې د ټولنیز توافق او یا د شخصي خوښۍ له لارې ټاکو. خو هغه اخلاق چې اوبجیکټیو یعنی مطلق اخلاق دي چې انصاف هم پکې شامل دی، لکه څنګه چې د بیا ویل دا اوبجیکټیو ذاتي دی او دا سبجیکټیو مطلق دی. که ته وایې چې دا انصاف ذاتي دی، نو زما پوښتنه دا ده که د ټولنیز توافق له لارې ظلم سم وبلل شي، نو آیا ته به ظلم ته جواز ورکړې؟ دوهمه خبره ده وویل که 2 پیګۍ یعنی 2 ګیلاسه شراب وڅښې نو هماغلته نه درېږي، زیاتېږي. ده ویل همدا حال د مذهب دی، که 2 پیګه یعنی یو څه اندازه مذهب واخلې نو دا زیاتېږي. دا یو داسې مثال دی چې هر ځای یې فټ کولی شي. که ته دا مثال په الحاد فټ کړې نو کله چې ته د الحاد 2 پیګه واخلې 2 ګیلاسه وڅښې نو هغه به هم زیاتېږي او بالاخره شمالي کوریا به ځینې جوړه سي. مننه. اوس د لومړي راوند یعنی پړاو د ریبیټل یعنی جوابي پړاو لپاره زه جاوید اختر صاحب ته بلنه ورکوم.